أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت موسی علیہ السلام چې کله واپس راغی او لاس کې ورسره تختی نیولې وي چې کوم الله تبارک وتعالى تختو باندې ورته تورات لیکل شو چې کوم احکام هغه په تختو باندې لیکل شو موسی علیہ السلام ته ورکړل شو. نو چې موسی علیہ السلام راغی او وکړو قوم په شرک کې مبتلا دي د سخی عبادت کوي لګیا دي او موسی علیہ السلام چې تلونو په خپل ځای باندې قائم مقام حضرت هارون علیہ السلام دا خپل قائم مقام ګرځولیو چې ته زما د قوم خیال ساته دي گمراه نشي. موسی علیہ السلام چې وکړو قوم خو په شرک کې مبتلا دي د سخی عبادت کوي. نو د خپل ورور د حضرت هارون علیہ السلام د سر او د ګيري وختونه ونیو او ځان ته راخ کړو. هغه ورته وی چې زما د مور زویا ما ولې د سر او د ګيري وختونه رانیسی ما د سر او د ګيري د وختونه مرا کاږه دی قوم چې د ز قتل ولما ما دوی منی کو د شرک نه خودي نه منل. دغه د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام واقعات قرآن کریم کې زی په ذکر دی او پاغي کې د موسی علیہ السلام د حضرت هارون علیہ السلام د ګیره نه درانیولو ذکر دی. چونکه قرآن کریم دی دینه معلومیږي چې هر مسلمان با دومره ګیره پرې دی چې هغه کم از کم یو موټی وي او داسې نیول کېږي په موټی باندې کم از کم دومره ګیره دینه کم ساتل کټکول دا گناه کبیره ده او دا یو داسې مسله ده چې یو مش ګیره ساتل د تمام محدثین او تمام مفسرین او تمام صحابه کرام او تمام پیغمبرانو او د ټول امت چې څومره ائمه مجتهدین محدثین فقها بزرگان تیر شوی د ټول متفقه فیصله ده په دې کې د چا اختلاف نشته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا حکم کړی دی چې تاسو ګیری غټوي او برتونه دا کټکوي. لہذا قرآن کریم نه چې کوم څه ثابت شي نو هغه فرض وي هغه واجب وي. د حضرت هارون علیه السلام د مبارک ګیری نه رانیول یعنی دومره ګیره چې هغه بنیولو کې په لاس باندې راځي یعنی یو موټی کم از کم چې کم د صحابه کرامو نه منقول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی او یو واجب درجه لري هغه کم از کم دومره دی چې څومره په موټی کې نیول کېږي. څنګه چې حضرت موسی علیه السلام راولګېدو او د حضرت هارون علیه السلام هغه د ګیرې نه ونیو ورته وی چې ما خو تا ته ویل چې زما د قوم خیال ساته چې ما نه بعد زما قوم گمراه نشي او اوس خو لګیا د تیار په شرک کې مبتلا دی. حضرت هارون علیه السلام ورته وی چې زما د مور زویا د دشمن په مخ کې ما مشرموا ما خو دوی ته دعوت ورکو او دوی چې د لګیا شو زما په قتل باندې دوی تیار شو. لہذا د لوی فتنه او د فساد د یری نه چې دوی خاموش پاتې شوم ځکه دوی د سخی عبادت شروع هران کې حضرت هارون علیه السلام خپل کوشش کړو. سامری جادوګر چې کله په دغه سخی کې هغه خور واچوله چې کوم د سره د حضرت جبرئیل علیه السلام د خپو چې کوم خوره دغه سامری جادوګر په وړوکوالي کې اغشتو دی په ځنګل کې مور پلار تمړ شو او دی په ځنګل کې واځي پاتې شو. سامری الله تبارک وتعالى جبرئیل علیه السلام په ذریعہ باندې د خوراک لګل او دی چې کله راغټېدو نو دی په دې پوه شو چې د ماته کم خوراک کم کس وروړي دا یو عام کس نه دی دا با کمال شخصیت دی. نو د حضرت جبرئیل علیه السلام د قدم خوره در اغشته و او چې کله په دغه قافله کې د فرعون د بنی اسرائیل په قافله کې د سامری جادوګر هم چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو او بنی اسرائیل سره د فرعونیانو هغه بوتان پرته د سرو زرو هغه کې سخی بوتو نو دی سامری جادوګر هغه خوره د پته و چې دا پاکه خوره ده او په دې بوت کې چې واچوم حق او باطل چې یو ځای شنه دینه به आवाज راځي هغه پاغي کې واچول او هغه आवाजونه شروع
نو وی چې هذا الهکم و اله موسی فنسی، دا ستاسو د موسی علیه السلام معبود دی، هغه خو نعوذ بالله غلطي وکړه، خطا شو چې کوه تور ته لاړو. هارون علیه السلام دوی منی کو د شرک نه، خپل کوشش ور باندې کو، خو دی ونه منل. بهرحال دې کې الله تبارک وتعالى دغه واقعا ذکر کوي. ولما سقط في ايديهم، او هر کله چې دوی شرمنده شول، ورعو او دوی ولیدو انهم قد ضلوا، چې دوی به لارې شول. سقط في ايديهم یعنی خطه پرې وتل، شرمنده شو، خپل ځان کې شرمنده شو، پوه شو چې دوی به غلطه دی، شرک کړی دی. ورعو انهم، ورعو او دوی ولیدل انهم قد ضلوا، چې بشک دوی به لارې شول. قالوا نو دوی ویل ان لم يرحمنا، کچر رحم اونکړو په مونږ باندې، ربنا رب زمونږه، ويغفر لنا او وین بخلو مونږه، لنکونن من الخاسرین، خامخا به مونږ شو د نقصان موندونکو نه. نو دا خو ښه صفت و د بني اسرائیلو چې کله یو خطا تی وشو، شرک، ګناه، کفر، چې هر څه انسان نه وشي، هر څومره لوی نه لوی ګناه ولې نه، خو چې کله الله تبارک وتعالی طرف ته یو سړی په خپل ژوندون باندې د مرګ سکرات ځنکدن شروع کېدونه مخکې د الله تبارک وتعالی طرف ته متوجه شي، نو الله جل شانه د ټول عمر ګناهونه معاف کوي. شرک ولې نه، کفر ولې نه، الله تبارک وتعالی په ژوندون باندې معاف کوي. خو چې یو ځل د کفر سره یا د شرک سره خدا نه خواسته یو سړی دنیا نه لاړ، بیا معافي نشته دی. نو لہذا دوی چې کله پوه شو چې مونږه شرک کړی دی، نو فوراً دا وی چې لئن لم يرحمنا، کچری رحم نکړو په مونږ باندې زمونږ رب، او وی نه بخلو مونږ، نو خامخا به مونږ نقصان موندونکو نه یو. د حضرت آدم علیه السلام د اولاد او د ابلیس د اولاد دغه فرق وي. اولاد آدم نه چې کله خطا وشي، نو فوراً معذرت وکړي، معافي وغواړي او استغفار وکړي، ځکه چې په ګناه باندې زړه ور کېدل او په ګناه باندې ډاډه کېدل دا کفر تر سړی رسوي. او ګناه کول او ګناه ته ګناه نه ویل، دا انسان د مرګ په وخت کې د کلمه شهادت نه محروم کوي. ګناه کول او ګناه ته ګناه نه ویل، معمولی ګڼل، سپک ګڼل، اگر چې هغه صغیره ګناه ولې نه، اگر چې صغیره ګناه ولې نه، نو سړی ګناه کوي، هغه ته ګناه نه وي، او په هغې باندې پښمنتیا نه کوي، او په هغې باندې ډاډی او خوشحاله مطمئنې پي، نو دا انسان کفر ته رسوي. استحلال المعصیت کفر، د ګناه او د معصیت حلال ګڼل کفر دی. نو دغه شان یو انسان صغیره ګناه کوي او بیا هغه ګناه نه ګڼي، نو دا د مرګ په وخت کې د انسان د کلمې شهادت نه سړی محرومه کوي. دا دومره لوی جرم دی. نو د آدم علیه السلام د اولاد صفت ده دی چې کله دې خطا وشي، لغزش وشي، ګناه وشي، نو فورا ربنا ظلمنا انفسنا، څنګه آدم علیه السلام فرمایلو، دا الله تبارک وتعالی ته متوجه کېدل او په خپل ګناه باندې د الله تبارک وتعالی نه بخشش او مغفرت غوښتل. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.